بسم الله الرحمن الرحيم. ما تاسو ته واقعه ویلې وه یو ځل تېره شوې ده شین صاحب هم نافرمایل وی چې یو پلار و هغه غل و زوی یې نیکس بنده و پلار یې دواړه تلل پلار یې یو باغ صحیح کړ په هغې کې ښایسته سیوانو باغ پلار یې دې زوی ته وویل چې زه یو څو سیوان راشو کوم تا ته پته ده چې زه دغه شان نه پاتې کېږم زوی یې وی چې اوس دته خو زه که ووایم نوم دی نه منې کېږي زوی ته یې وی ته ګوره چې څوک راځي نو ما ته وایه نو بس چې پلار به کله د هغه بوټي ته خطه او سیوان به راشو کول نو زوی به اواز وکړ ویې څوک دي هغه به راکوز شي او درنګ به یې څارو چې تیر به شي اوس بیا به وخت نو بیا به ورته اواز هغه وکړو وی څوک دي پلاره وی څوک ویني څوک دې ویني هغه به بیا ورپسې اخر دوه درې پیرې وروستو راغی وی دا ته څه ما سره ټوکې کوې کوم دي ما خو څوک ونه لیدله ته وایې چې څوک دی او څوک دې ویني زوی ورته ویل درته قسم خورم چې تا ته څوک ګوري او څوک دې ویني وی کوم ځای دې وی چې دې ویني او زه یې نه وینم وی الله الله اوس الله تا ویني او ته دې ډکې ته خېږې ته انسان نه یېرېږې د الله نه نه یېرېږې تقوا دغې ته ویلی شي خشیت دې ته ویلی شي اعلی خوف دې ته ویلی شي سورة الملک کی اللہ رب العزت فرمائی سورة ملک کی ان الذين يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة واجر کبیر اغا خلق یخشون ربهم چی اغا یریگی د خپل ربنا الله اکبر دا اللہ نا یر لوی صفت دے اللہ نا یر لوی صفت دے اللہ فرمائی بالغیب پا غیب بانے سا مطلب دا غیب دیری گنی مانی یو مانا ہے دادا بالغیبی دے پا عالم عیب باندے ایمان چا اللہ رب العزت عالم العیب ذات دے اللہ ما وینی اس مان دے وقت اللہ وینی یا ایمانا دادا چا پا قیامت کے خبر تزم خامخ یم نزبم اللہ وینم اللہ بم ما وینی خو اس نزو اللہ نوینم خو اللہ ما وینی نزما آغا حضور دے چا اللہ تا مخامخ شم نبیا با اللہ تا سوام